مسلم شریف کی حدیث مبارک دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدا فرمائے لے الصلوات الخمس پنزم زنا والجمعة الى الجمعة او یوی جمعین تربلی جمعے پورے ورمضان الى رمضان او د یوی روجین د بلی روجے پوری مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر چې انسان د کبیره گناهونو نزان ساتي نو د سحر منز د اوک جمع سرا او د کبیره نزان ساتي د ماسپخین مانزه پورې بده الله واړو گناهونه معاف کوي پدې سره د ماسپخین نه منزو کو او د کبائر نزان ساتي د مازیګر پورې بده الله واړو گناهونه معاف کوي دا مکفرات دي پدې سره د الله گناهونه معاف کوي دا غشان یو جمعه موږ دیو کو کبائر نزان ساتي نو لہذا د بلی جمعه پورې دی الله واړو گناهونه معاف کوي دا رمضان مبارک روزي دی ونی ولی کبیره گناهونو نه اجتناب او پرهیز کی ځان ساتي نو د بلی روزي پورې الله ستا واړو گناهونه معاف کوي الله څومره قدردان ذات دی ستا د دې پنځه مونځونو ستا د دې جمعې د مونځ او ستا د دې رمضان مبارک د روزو الله سره څومره قدر دی دومره قدر بس دی کنه چې د دې پنځه مونځونو په برکت دی الله د دې ترمنځ واړه ګناهونه د یوې جمعې نه تر بلې جمعې پورې واړه ګناهونه او د یوې روزې نه تر بلې روزې پورې د دې ترمنځ واړه ګناهونه الله تبارک وتعالى ستا معاف کوي واړه ګناهونه ځکه یادوم چې کبیره ګناهونه د توبې نه بغیر الله نه معاف کوي کبیره ګناه قدر نشوي نو هغه په توبه معاف کوي چې توبه دې نیستی نو هغه الله نه معاف کوي او کبیا هغه د حقوق العباد سره تعلق ساتي نو بیا به هغه بندنه ور سره هغه حق به ورته ادا کی یا به معافي غواړي نو الله به معاف کی حدیث مبارک کی رمضان مبارک ته د صبر والا میاش ویل شوی ده نو رمضان مبارک کی روزدار ته دا حکم شوی دی چې کڅوک د سره جګړې کوي بس ته صرف دوم روایا چې زه روزدار یم زما روزه را د رمضان مبارک نه بعدم کڅوک تا سره جګړه کوي نو بیا هم د صبر اهتمام کوه دا رمضان مبارک میاش مو ته د صبر د تحمل او د برداشت تعلیم راکړي چې څنګه باغی کی تا سره چا جګړه کولا نو تا به ورته ویل چې الګ زما روزه را زه د روزه اهتمام کوم زه روزه عزت کوم خیال کوم زه پدې کې چا سره جګړه نه کوم نو دا شان د کال باقی میاشتې چې ته صبر تحمل او برداشت نه کار اخلا خپل ځان د ګنا نه بچکول دام صبر دی خپل ځان په عبادت باندې مستقیم او کلک ساتل دام صبر دی او د مصیبت تکلیف په وخت کې د ګډ وډو ویلو نه ځان کنټرول ساتل او باغ مصیبت باندې د الله تر طرف راضي کېدل دام صبر دی لہذا د دې سيزونو خیال ساتل پکاري دغه شان د سترګو د نورو اندامونو دا د حرامو کارونه او د حرامو خبرونه ساتل دام ډیر زیات ضروری دي لکه سترګې دي نو تا په دا سترګې با غلط چیزونو کې روزه کې نه استعمال ولې تا به ویل چې رمضان مبارک روزه را میاشت ده زه په دې کې د سترګو غلط استعمال نه کوم نو لہذا باقی میاشتې په دې سترګو باندې حرام مګورا دغه تقوا او پرهیزګاری ده وګونو باندې دې غانې نه اورېدلې لہذا اوسم دغه الله کم ذات د پاره چې تا کول هغه ذات اوسم موجود دی تر قیامت پورې او د اخره پورې ابد پورې به موجود وي هغه ذات د پاره چې دی کول هغه ذات باندې ختمېدل ناراضي لہذا اوسم غانې مو دغه شان غیبتونو نزان ساتل دروغ نزان ساتل چغلې نزان ساتل فضول خبرو نزان ساتل لدین اجتناب کول دغه د روزه والا زندگی اختیارول څنګه چې تاسو ته تبلیغ والا وای چې الکه مونږ دیو کو دا باقی زندگی ځان له د مانزه والا زندگی جوړا کا
نو مونږ او تاسو باندې د روزي دا بهترینه میاشت رااله، دا باقی میاشتې ځان لا د روزې والا زندگی جوړه کو، د روزې والا چې 5 وخت جمع سره مونږ اهتمامي، د قران کریم تلاوتي، د سترګو حفاظتي، د غوږونو حفاظتي، او د غرنګي ورسره ذکر اسکاری نوافل عبادتي، د دې اهتمام پکې سړی گئی. رمضان مبارک مونږ او تاسو ته د قربانۍ د ایثار جذبه راکړي. کما صدقه چې تا په رمضان مبارک کې فراخ خلاص سره کول، الله پاک تعالی نه کم کړي، هغه کې کمی نه دی راغله. هغه صدقه ته باقی د کال باقی میاشتم کوا، الله وتا ته کمی نه راولي بده کې. ويربي الصدقات، الله تبارک وتعالى د صدقې مال زیاتې پدې کې الله کمی نه راولي، باغې کې برکت وي. نو لہذا صدقه او خیرات باقی میاشتې د لاس فراخي ورکړه، دا ځان له عادت وګرځوه، د کال 12 میاشتې دا ځان له عادت وګرځوه، د عبادت په نیت باندې داغه اهتمام کوا. رمضان المبارک پدې کې د نظام الاوقات ټایم ټیبل چې ورته وي، د دې پابندي د خپل جون ځان له ټایم ټیبل جوړ کا چې زبا دا به زما د خوب ټیمی، دا به زما د خوراک ټیمی، دا به زما د عبادت ټیمی، دا به زما د کار روزګار او د مزدوري ټیمی. ځان له نظام الاوقات جوړ کا، د وخت پابندي کوا، د وخت قدر کوا، د وخت اهمیت بزړ کې را پیدا کا، هغه خیال ساته. ځکه چې دا وخت دی دا د وورې په شان دی، دا کتاب او بو کې خود او به بدر لایخېږي، شربت کې لګي خو شربت بدر لایخ کی، او کداغه سری پرې خود له دا وره نو دا بم د سی ویلی شي او خو ویلی کیږي با، نو دا وخت دا باسم تیریږي. خو کتاب عبادتو کې تیر کو نو قیمتي بشي، کتاب په ذکر اذکار کې تیر کو قیمتي بشي، کله غیبتونو نه ځان وساتو قیمتي بشي، او کنه غیبتونو کې چغلې کې او تهمتونو کې یا فضل خبرو کې عبس کارونو کې تیر کو، نو دا اوقات بستا دا ډیر زیات د وبال ذریعہ ګرځي.